اول خو ټول نه غټه خبره دار چې پارټیانو نه بالاتر سوچ کول غواړي دا علاقه زموږ د ټولو مشترکه ده 1 کروڑ د عوام دي د ملاکنډ ډیویژن او دا د 1 کروڑ عوامو د مستقبل فیصله ده سبب زموږ بچي زما خیال چې موږ نه ماپ کوي که زما ذمہواری ده که د MP ذمہواری ده MNA ذمہواری ده فیډرل ذمہواری ده صوبایي حکومت ذمہواری ده ټول کوم ذمہواریان دي دا پکار د چې خپل ذمہواریان پوره کړي او کم منډیټ چې هغه اغستره هم په دې اغستره چې موږ قانون سازي کوو په دې باندې وکړو چې د خپل حق ته پر باور شتو په قومي سملای کې هم مشرانو خبرې کړې دي او زه ډاکټر امجد صاحب په دلایل باندې خبرې کړې دي الحمدلله او زمونږ چې څونه هم نن فیصله کیږي په کار دار چې نن فیصله وشو موږ په هغې باندې بیا روان لا عمل نن پیش کو چې زموږ روان لا عمل دا دی په کار دار چې موږ کم احتجاجونه او د هر څه د دې مخکې موږ کوشش کړی او هغه موږ په قومي اسمبلی مخې ته او صوبایي اسمبلی مخې ته خپل भरपूर احتجاج کړی زه د څونه چې زموږ اسوسییشنز دي د ملاکنډ ډیویژن څونه چې مشران دي نن چې تاسو کوم هم فیصله کوئ پاکستان تحریک انصاف د دې علاقې په لکاو په زرګاو په لکاو وټ هغه ورکران هغه مشران کم یو کس چې تاسو سره په دې احتجاج کې نو زما تاسو سره دا وعده چې ان شاء الله روانه پیره هغه د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه الیکشن هم نه کوي او موږ به دغه په خپل دغه خلاف راوځو او وکړو او زه خپل یو تجویز پیش کوم ماشومان په دې سواد کرالو شو او زمون نه پورې یو مشر پیدا نشو او دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده موږ د پنجاب خبره کوو د سیند خبره کوو د خیبر پختونخوا خبره کوو خو موږ همیشه لپاره د پارټیانو ښکار شي او همیشه لپاره چې یو مشر زموږ کې رامخکې شي هغه موږ په دې وجه پاتې کوو چې یاره د پلانکې پارټۍ سره تعلق دی حالانکې په هغې کې ډېر لوی قابلیت دي په هغې کې د قوم یکجهتي کېدو لپاره کوالټیز دي او دغه لپاره زموږ یوت چې دی روان نسل روان جنریشن هغه په تمه دی چې ملاکنډ ډیویژن ته داسې لیډرشپ الله پاک ورکړي که د هرې پارټۍ د هرې طبقې د هر دغه سره تعلق ساتي خو چې د ملاکنډ ډیویژن د حقوقو دپاره د ملاکنډ ډیویژن د 1 کروڑ عوامو دپاره هغه اواز اوچتوي نو زه تاسو ته یم چې ستاسو نه به آزاد کشمیر هیر شي ستاسو نه به نور علاقې هیر شي ځکه دا غیرتي خاوره ده دا غیرتي مشران په دې کې اوسېږي او زموږ نه یو مشر روان دی هغه مړکۍ پرېږدي نه هغه په دې وجه مړکۍ چې هغه د دې علاقې د وسایلو خبره کوي هغه د دې علاقې د پرمختګ خبره کوي نو په کار دا چې د الله په نزد نن دا عید وکړو ځکه پړونو باندې الله علم دی چې موږ خپل یووالی جوړ کړو که د هرې پارټۍ که زه د چا بدې شم چې د پاکستان تحریک انصاف دی نه به کوو دا به عید وکړو پارټیانې به شاته کړو خو داسې ایکشن کمیټي په کار ده 2-3 ورځې پاتې دي زما خیال دی چې بیا به سیشن ختم شي او بلونه منظور شي او کم ایکټ چې دی کم قانون سازي چې ده د هغې خلاف به هېڅ قسمه کاروایي ونه شي نه به په های کورټ کې نه به سپریم کورټ ته متلی شو نه په دې ملک کې داسې قانون شته چې ټول 25 کروڑ عوامو ته په یو نظر باندې کتلی کېږي نو د خپل حقوقو دپاره به جدوجهد کوو او دا هم نه کېږي چې موږ احتجاجونه کوو په هغې لږ ډېر به زور ورکوو د فیډرل له به هم زور ورکوو خپل صوبایي حکومت له به هم زور ورکوو او هغه به د ټولو عوامو مشترکه یو ایکشن کمیټي جوړه شي او د هغې د لاندې د انشاءالله ستاسو څونه چې هم قایدین دي موږ به سره پاکستان تحریک انصاف څونه هم ورکران دي لیډران دي څونه هم خلک دی انشاءالله په زرګاو په لکاو تعداد ستاسو نه شاته ولاړ دی ډېره مهرباني ستاسو د ټولو ډېره مهرباني چې موږ یې وغوښتو او د خپل MPs MNAs هغو چونکې رابطه کړې وه زه د هغو په بېهاف هم راغلی یم انشاءالله د هغو میسج به هم تاسو ته مخکې کنوین شي ډېره مهرباني ډېره شکریه